خبره مختصر کوم. وی مور پلار د هغې 3 بچي وو. نو دا مور چې وه دا لږه دینداره وه، قرآن پسنده وه، مدرسه پسنده وه، د علماو طلباو سره یې لګېده. و یو ورځ دا پلار او دا چې کوم د ماشومانو مور و دا ناست سو. وایي ښځې زمونږ 3 زامن دي او زه دې نه سرکاري نوکران جوړم او دا کوم هغه کوم، خو دا ښځه ورسره په لانجه شوه. وایي نه، ټول دنیا ته مه وباسه، یو بچی چې دی دا عالم کا، نور چې څه کوې کوه پې. دا پلار ورته وایي چې ګوره مونږ به دې بچي باندې علم وکړو، دا به سبا زمونږ په کار راشي یا نه، دی به سبا ځان له روټۍ نشي پیدا کولی، چای به نشي پیدا کولی، نو زمونږ دپاره به څه وکړي. د ښځې ورته وویلې وه چې تا سره د راتلونکي وخت دومره غم دی، وایي داسې کار وکړه چې دا کم بچي باندې علم کې دا ما ته راپرېږده، دې نه زه عالم جوړم، دا زما خواهش دی. دا 2 بچي چې سبا تاله پیسې راوړي او تنخواګانې راوړي او ستا هر څه برابرۍ دا ستا شو. بس هغه ټایم خبرې وشوې. پلار یې 2 زامن راواغسته، یو یې پولیس کې نوکر کو، دنیاوي چې څومره تعلیم دی هغه یې پې وکړو، غټه بلا یې جوړه کړه، پولیس کې افسر یې کو. بل یې چې دی هغه نه ښه ټاپ ډاکټر جوړ کو. پلار چې کله راغی خپلې ښځې نه پوښتنه کوي، وایي تا د خپل بچي نه څه جوړ کړه، ما چې کوم بچی تا ته در پرېښی و. ښځې ورته ډېر په فخر سره وویل ما ته عالم جوړ کو، قاري مې جوړ کو ته. نو دا کم پلار چې و د دې ښځې خاوند چې و، دی ورته ډېر په فخر سره وایي چې تا دنه یو ملا ګوټی جوړ کو، یو ملا دې ته جوړ کو، د ده به سبا څه تنخواهي، دی به ما ته څه فایده راورسوي، دی به زما څه په کار راشي. راشه زما زامن وګوره چې د کوم تربیت ما وکړو، یو دومره تنخوا اخلي غټ ډاکټر دی، بل دومره چې دی پولیس کې افسر دی، دومره تنخوا راوړي. ښځه ورته وایي وایي زه دا به راتلونکي وخت فیصله کوي چې کوم بچی زموږ په کار راځي. بله ورځ دا ښځه او خاوند بیا کېناستل او دا بحث شروع که نه چې کوم بچی به زموږ په کار راځي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دوی یو داسې یو پلان جوړ کو چې موږ د خپلو بچو موازنه وکړو، امتحان یې واخلو چې کوم بچی زموږ دپاره فایدهمند دی او موږ ته ګټه را رسوي او زموږ خیرخوا دی. د ښځې ورته وویلې خپل خاوند ته چې داسې کار به وکړې چې زموږ 3 واړه بچي بهر دي، ته به دې کمره کې یو طرف ته پټ شه او زه به د دې کور په دې صحن کې کښېنم او ویر او پریاد به شروع کړم. نو ښځې خو بیا په دې څیز کې ډېرې هوښیارې دي. د ښځې داسې کار وکړو چې خاوند یې پټ کو، دا راغله د کور په صحن کې کښېناستو، لوپټه مو پټۍ وغورځولې، سر کې خاورې مورې واچولې، ځان یې لږ بېحاله کړو. چې کله دا پولیس زوی را دننه شو او د خپله مور یې په دې حالت کې ولیدله، ډېر غوسه شو. وایي مورې دا ولې؟ وایي دا ستا پلار دی، وایي زه یې راونیولم او ډېره سخته سخته یې ووهلم او دا یې زما حل کو. د ځوانۍ نه واخله تر اوسه پورې ما د ده نه ښه ورځ ونه لیدله او ما وهي او ما ته سزاګانې راکوي قسمه قسم، ما سره بد حل دی. وایي ښه، وایي پلار مې څه شو؟ وایي اوس خو بهر وتلی دی او کور ته به راځي. وایي پرېږده چې دی راشي، دی به زه په داسې یو کیس کې وردننه کړم جیل ته چې پروت به یې ورانه راوتی به نه شي. پلار یې دننه ولاړ دی، اواز اوري. ښه، وایي دی به زه په داسې کیس کې جیل ته دننه کړم چې دی به بیا په ټول عمر مانه بهر راونه ځي، په جیل کې به دی مړ شي. د ښځې دا خپل پولیس زوی ځان ته رانږدې کو، په تندي باندې ښکل کو، زوی خپل کار مارو کو، لاړو کور نه بیا بهر ووتو. بیا ښځې خپل ځان باندې هغه زوړ حالت راوستو، ویر او فریاد یې شروع کو. په دې کې ډاکټر زوی را دننه شو. وایي مورې دا ولې؟ و ما کیسه ورته وکړه، وایي دا د پلار ما سره داسې وکړه. وایي څه شو؟ وایي بهر دلی اوس به راشي. وایي داسې کار دی چې دی راشي که نه، ده ته به زه د زهرو داسې ستن ووامه چې نه به مري او نه به رغېږي. دی ولې زما مور سره داسې کوي؟ هغه زوی م ځان له رانږدې کو، به د تندي باندې ښکل کو. وایي زویه شابسې. پلار یې قصې اوس هغه ټول غوږ دی ورته ګوري. چې کله دا زوی م لاړو، دې نه پس عالم زوی را دننه شو. هغه چې راغله مورې دا ولې؟ وایي دغسې څنګه قصې چې هغې ته کړې او دغسې ده ته مو ویلې، پلار دې ووهلم او دا داسې ټوله قصه یې ورته وکړه. وایي مورې، وایي قرآن کې الله رب العزت فرمایي الرجال قوامون علی النساء، ډېر زیات دی او دا خو ستا خاوند دی. او وایي که د الله رب العزت نه سوا چاته د سجدې اجازت وایي دا به خپل خاوند تو. خیر دی که ته یې لږ ووهلې راووهلې، څه خبره نه ده. دوړې مړې وله وسنډلې، لوپټۍ ورته په سر کړه او نصیحت ورته کوي د قرآن او حدیث پر روشنایي کې، د قرآن او حدیث پر رڼا کې ورته نصیحت کوي چې خیر دی دا ستا خاوند دی، په تا باندې حق دی، خیر دی کله نه کله به دې وهي، څه خبره نه ده.
او زه به پوه کړم زه به ورته نصیحت وکړم چې پلاره تم زیاتی مه کوه. په دې کې خاوند راووتو او ډېر زیات یې وژړل، د خپلې ښځې نه معافي وغوښته، د خپل بچي نه معافي وغوښته چې ما تاسو ته ډېر کم نظر کړی او ډېر سپک نظر موږ تاسو ته کړی. په اصل کې خو په دنیا او آخرت کې په کار راتلونکی زموږ هم د عالم بچی دی او حقیقت هم داسې دی. تاسو ډېر بچي به وي، د هغې رویه په کور کې وګورئ او کم بچی چې مدرسې ته ځي راځي د هغې رویه وګورئ، د هغې چال چلن، د هغې خبرې وګورئ او د دغې طالب بچي خبرې وګوره، د ده ادب احترام، د ده قدر وګوره او د هغې قدر وګوره، تا ته به اندازه وشي. نو مقصد مې د خبرې دا دی چې د دې طلبه او د دې مدارسو او د دغې بچیانو چې کوم مدرسې ته راکړي دي د دې قدر کوئ، د دې خیال ساتئ. دا به ګورئ قبر ته تا ته ډایرکټ در رسیږي، هغه ځای کې به ګورئ د هېڅ چا نه چلی، ګورئ د دغه بچي به دې چلیږي، دغه بچی به ستا شفارس کوي، د ده په وجه باندې به ته هلته کې په راحت سره پروت دی. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. زه د خپل طرف نه او د دې مدرسې چې څومره طالبان دي د ټولو د طرف نه مکمل شاه صاحب ته او د هغې چې کوم رور په بهر ملک دی موجود نه دی هغې ته مبارکي ورکوم. الله رب العزت